بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، لوی اختر مو مبارک شه. د اختر ورځې شپې دي او د دغه سره سره د بلدیاتو الیکشن چې کوم کله نه اعلان شوی دی، نو په ملک کې بس بلکې خاص کر په زموږ په صوبه کې د بلدیاتو د الیکشن په حواله باندې هم هلې ځلې شروع شوي دي. د بلدیاتو د الیکشن لپاره مختلفو پارټو خپل کانډیډیټس هم ټاکلي دي او په دغه حواله باندې د مختلف پارټو چې کوم مشاوراتي اجلاسونه دي هغه هم راغوښتل کېږي په هر کلي کې، په هر علاقه کې. ویلیج کونسل کوټه کې ناست یو او په ویلیج کونسل کوټه کې چې کوم دی هم د مختلفو پارټو هغه هلې ځلې چې کومې دي هغه روانې دي. نن موږ د شهاب خان سره ناست یو، څوک چې یو سیاسي ورکر هم دی او دغه سره سره سماجي کارونه هم کوي. شهاب خان هم د یو پارټۍ سره تعلق ساتي، کومه چې نن سبا په اقتدار کې پارټي ده، یعنی تحریک انصاف، او دوی هم د بلدیاتو الیکشن په حواله باندې به د دوی سره خبرې اترې کوو چې یاره مخکې د بلدیاتو دپاره څه اراده لري او کم مشاورتي اجلاسونه چې د دوی روان دي یا تحصیل دپاره د ویلیج دپاره د هغې دپاره پارټۍ څوک ټاکي. نو په دغه حواله باندې د شهاب خان سره خبرې اترې کوو. شهاب خان یو جهان مننه چې وخت مو راکړو او زموږ سره په دغه حواله باندې خبرې کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ستاسو د میډیا والا ډیره مننه چې مالا دا خبرو کول مقرره کړه او زه هم د ټول څوک چې ما ګوري هغوی ته د اختر مبارکي وایم، د اختر قربانیانې دي د هغو الله قبول کړي. او د دې نه پس تاسو خبره د بلدیاتو وکړه، نو د بلدیاتو په حواله خو به زه دا ووایم چې انشاءالله تعالی کم چې د سیټ اپ جوړ شوی دی، لکه تحصیل ناظم چې یا ویلیج کم کونسلران چې یا د دې نه علاوه یوت والا او مزدور کسان، زنانه او اقلیت خو دلته شته نه، خو انشاءالله تعالی زمونږ لیول چې کم دی د ویلیج کونسلر د حده پورې محدود دی، نو 3 ویلیج کونسلران به ودرېږي او انشاءالله تعالی دا زما فل یقین دی چې پارټي زمونږ به هغه کسان را مخې ته کوي چې هغه د قوم ښه خدمت وکړي او ښه کارکردګي وکړي چې یاره د دې عوامو ته مسلې اسانې کړي. او انشاءالله تعالی 3 کونسلران چې زمونږ پارټي ودرې، نو زمونږ مشرانو دومره کارونه کړي دي چې انشاءالله تعالی چیرمین به هم زمونږ راځي، نایب چیرمین به هم زمونږ راځي او بل ورپسې کونسلر چې کم دی هغه به هم انشاءالله تعالی زمونږ د پارټۍ راځي او دې کې به څه شک شبه نه وي. د بلدیات خبره کوو. بلدیات کې چې کوم کسان ستاسو پارټۍ ټاکي یا ټاکلي شوي دي، نو د دغه کسانو بیکګراوند خو هم به دا خلک ګوري، یعنې چې یاره په هغې دغه کسانو هم دلته کې څه کار کړی دی د کلي دپاره، د علاقې دپاره، که نه ستاسو پارټۍ به دغه ته ګوري چې یاره کوم کسانو کار کړی هغوی ته ټکټ میلاو شي، که نه چې کوم هغه نږدې کسان یې هغوی ته. زه به تاسو ته د خپل میټینګ یو بنیادي او یو دننه د میټینګ دننه یو خبره وکړم. بل زمونږ چې کوم میټینګ په غټ لیول باندې شو د پارټۍ کم د وي سي کوټې شرقي چې کوم میټینګ و، په هغې کې لکه اول نمبر ښایسته رحمان دا خبره وکړه چې یاره وروره تاسو چې د چا نوم هم اخلئ نو د هغه سره به د هغه د شاته مخکې کرکټر او د هغه د خدماتو د هغه د ټول بیکګراوند دغه به مخې تږدئ، په هغې بیس به فیصله کوئ. هسې په هوا کې به د چا نومونه نه اخلئ، که د چا نوم هم اخیستی کېږي نو د هغه د خدماتو بلاول ټول دغه پیش کېږي چې یاره دې کس مخکې هم دا کارونه کړي دي، په دې وجه باندې د هغه په کارکردګۍ باندې به هغه دا ټکټ ورکولی کېږي د پارټۍ د طرف نه. نور چې آزاد څوک ودرېږي خو د جمهوري د هغه خپل یو حق دی، خو دا کم کسان چې زموږ تنظیم ټاکي نو هغه به هم د هغه تیر شوي خدماتو ته ګوري نو د هغې په رڼا کې به هغه له ټکټ ورکوي. نو په هغې کې یو نوم زما هم راغلی دی، داسې پکې د نورو ملګرو هم نومونه راغلي دي، خو هغوی اوس هم لا ښه لکه مطلب هغه پښتو کې به زه ووایم چې یاره چڼول کوي چې سم ټول کسان چاڼ کړي او کم یو پکې هغه اخري ته پاتې شي چې یاره هغه صحیح طریقې سره د قوم او د عوامو خدمت وکړي او په دې وي سي کوټه شرقي کې سنه څه هغه خدمات په صحیح طریقې سره وکړي. ټیک دا راته ووایه شهاب خان چې د پی ټي آی ګورنمنټ دی، تاسو دلته د هغوی نمایندګان یې، داسې غټ څه کارونه په ویلیج کونسل کوټه کې شوي
چې هغې په بنیاد باندې به ستاسو د بلدیاتو الیکشن ته ځئ؟ زه به دا وایم الحمدلله زموږ منسټر صاحب ډاکټر امجد علي خان خو څه پرېښودي نه دي. که تاسو وګورئ زموږ په کوټه کې لکه د بانډو نه به شروع کړو. زموږ منسټر صاحب وایم دا چې یاره ما تقریبا دا څومره ټایم چې تیر کول نو ما زیات کار په مضافاتو کې وکړو. نو په مضافاتو کې د 70 سال کې چا داسې څه میګا پراجیکټونه نه ول کړي. که تاسو اوس وګورئ په صدو خان کې یو میګا پراجیکټ شوی دی غټ سکول هلته کې لکه د کرونو روپو پراجیکټ و هلته کې هغه خلکو ته سکول لکه مین شی د عمران خان چې کوم دی هغه صحت او تعلیم دی. نو هغه زموږ منسټر صاحب هلته کې سکول لکه بالکل ښه بلډینګ اوس تیار دی اوس په افتتام کېږي. دغه شان په کوټه زموږ د سکول اپګریډ شو دا هم د میډل نه های شو. داسې که فرض که تاسو د اوبو سکیمونه ووایئ د لارو کوڅو سکیمونه ووایئ د روډونو سکیمونه ووایئ د بیوټیفیکیشن سکیمونه ووایئ نو زما په خیال خو لکه تقریبا 80% کارونه شوي دي او انشاءالله تعالی لا ټایم پاتې دی د منسټر صاحب 2 کاله لا پاتې دي او دا کم 20% کار چې پاتې دی انشاءالله تعالی چې دا به هم په دې 2 کاله کې کوي. دا راته ووایه شهاب خان چې پی ټي آی په دې بلدیات کې تاسو څه ګورئ چې پی ټي آی ورسز څوک؟ نو ان شاء الله تعالی دا بلدیات خو معمولی خبره ده. دا خو به ان شاء الله تعالی لکه ما تاسو ته مخکې نه وویل چې یاره زموږ مشران به هم داسې کسان سلیکټ کوي چې یاره د هغوی څه نه څه خپل خدمات هم وي او څه نه څه د پارټۍ سپورټ هم وي. دا خو به ان شاء الله کلین سویپ کوي. خو را روان د 2023 یا د 2028 الیکشن هم زه خپل 100% دا یقین کوم چې یاره د پی ټي آی نه څوک مخکې نشي تللی ان شاء الله. شهاب خان دا راته ووایه چې د مونږ خو د ویلیج کونسل خبره کوله د تحصیل لپاره تاسو ته څوک ښکاري داسې په خپلې پارټۍ کې تاسو ګڼئ چې یاره دا د تحصیل نظامت لپاره موضوع دی یا پکار دی چې پارټي دله ټیکټ ورکړي؟ نو هغه د تحصیل خبره خو لږ د غټ لیول خبره ده. زمونږ د کوټې نه 2 کسان د تحصیل لپاره شوقیان دي. یو صابر خان دی یو عباس خان دی. دا 2 کسان زمونږ د طرف نه د کوټې پوره یو سی د طرف نه د دوی نوم الن سات په ټاپ لیست باندې دی او دوی څخه پوره تحصیل دی. د نورو ویسوګانو نه یوسیګانو نه به هم نومونه راوځي. نو بیا به منسټر صاحب او زمونږ کم بالا تنظیمونه یا کم مشران چې دي د پارټۍ سینیر رهنما چې دي هغه به خپل غور کوي چې څوک هغوی ته حقدار ښکاره شو انشاءالله هغه به بیا ټیکټ ورکوي. ټیک اخره کې راته دا ووایه شهاب خان چې مونږ ګورو چې یاره سماجي کارونه خو تاسو کوئ ستاسو د یو تنظیم سره هم تعلق دی او ایز ا صدر تاسو هغه تنظیم هم چلوئ د خیر ښېګړې کارونه هم کوئ. چونکې په دې بلدیات کې اوس تنظیم ستاسو نوم هم وړاندې کړی دی. په خپله ستاسو څه اراده دی د الیکشن کې مو اراده شته دی؟ نو زه خو وایم چې یاره ما خدمت وکړی زما شوق د خدمت دی. نو هسې هم که فرض که زما سره داسې څه عهده یا څه داسې نوم یا څه چرمیني یا کونسلري د دې نوم یي یا نه خو زما خپل لکه د وړوکوالي نه د خدمت یو شوق دی او ورال مونږ لکه په دې کلي کې تاسو که تپوس وکئ یا څونه معلومات ستاسو سره نو هغه هم دغه دی چې یاره تاڼه تحصیل یا کم روغي یا منډې تړلي دا چې صحیح نو زما مین شوق د 2 کسانو چې اکثر روان وي نو هغو ځان زر رسومه چې یاره د دوی په منځ کې روغ وشي نو دغه زما خپل یو شوق دی. نو زه وایم د مشرانو ماته دا یو دغه راکړو چې یاره هسې هم ته دا کارونه کې خو مونږ دې بیخي ځان ته یو قسم تړو چې یاره بیخي درته دا پیټی در په سر کړو او ملا دې کارونو ته وتړی یو ذمهواري به ستا په سر شي. نو لکه الحمدلله که فرض کوو زه 50% هغه خپله منډه وهم خو بیا به مې یو ذمهواري په سر شي نو 100% به بیا هغه منډه وهمه. نو که زما ته د خدمت دا موقع میلاو شي نو زه به خوشحاله یم او د الله به شکر ادا کوم چې یاره زه د هغه د مخلوق څخه خدمت وکړم. ډیره مننه. جی ګرانو کتونکو په نننی پروګرام کې زموږ سره شهاب خان موجود او شهاب خان لکه څنګه چې تاسو ته پته ده یو سیاسي ورکر دی. خو د سیاسي ورکر سره سره دوی خپل سماجي کارونه هم کوي د یو تنظیم صدارت هم کوي او د هغې تنظیم په بیس باندې دوی د خیر ښېګړې کارونه کوي. بیا د دې ځای د غریب ولس لپاره د تاڼې تحصیل یا داسې د ګیس یا د بجلی چې څه کارونه راځي د هغې دپاره هم منډې تړلې کوي او هغوی په خپلو خبرو کې خواهش ظاهر کړو که پرس که دوی ته ټیکټ میلاویږي یا پارټي دوی سلیکټ کوي نو د دوی پر روان بلدیات کې د الیکشن اراده هم لري. تر یو بل پروګرام پورې خپل کوربه مظفر شاه بازاله اجازت ورکوي. د تل پاتې خدای پامان.